د بېنظیرې کفالت پروګرام نوې قسم به کل نه شروع کیږي لکه 13,500 روپۍ چې دي دا به کل نه شروع کیږي 10,500 روپۍ چې دي خو په ټول ملک شروع دي که کم کسانو خپل روپۍ نه راغستي نو هغه لاړ شي او خپل روپۍ چې دي دا راواخلي ځکه چې د دې نه وروسته بیا د 10,500 روپۍ چې دي دا بنديږي او تاسو ته ملاويږي 13,500 روپۍ چې دي دا ملاويږي خو ځینې کسان بار بار دا تاسو کوي چې دا 13,500 روپۍ چې دي دا به کل نه شروع کیږي نو 13,500 روپۍ چې دي دا په دې جنوري کې شروع کیږي دا غو د طرفه چې د بونیر ورکړل شو چې بونیر کې چې دغه روپۍ شروع شي دي او یو کس لاندې راته ویلو مو چې زمونږ په ضلع کې دا 13,500 روپۍ چې دي دا ملاويږي نه به بونیر کسان ته چې دا غو ته پته خو دا غو د طرفه تر اوسه پورې د لیست نه دی راغلی چې پاغي کې ویلي چې پلاني زینو کې دا 13,500 شروع شي دي خو په دې راتلونکي هفته کې چې دا به شروع کیږي لکه 13,500 روپۍ چې دي په راتلونکي هفته کې به شروع کیږي خو دې ځل چې کومې روپۍ ملاويږي نو دا به هم په کیم سیټ کې ملاويږي او څنګه چې دا نور په مرحلو کې ملاوي شي کې دې چې دا په مرحلو کې کوي نو په ځینې ضلعو کې به دا شروع کیږي او ځینې به داسې ضلعې چې په هغې کې به دا شروع نه لکه په کوم کې چې کمو کسانو 10,500 روپۍ راغستې دي نو هغې کسانو ته چې دی 13,500 روپۍ چې دي دا ملاويږي لکه په اوله کې چې کومو کسانو راغستې نو هغو ته به 13,500 ملاويږي او په کومو کې چې اوس 10,500 شروع دي نو هغو ته به دا د فروری په میاشت کې چې دی دغه روپۍ ملاويږي نو حالن سات چې دی دا روپۍ لا نه دي شروع چې کله شروع شي او د دې لاست راشي نو په هغې باندې موږ تاسو ته تفصیلي ویډیو چې دا هغه به راوړو